بسم الله الرحمن الرحیم. د ناقص او د لفیف د مشکل گردانونو د حل په سلسله کې دا زمونږه 14 نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د ناقص او د لفیف د اسم فاعل کم گردانونه دي نو د هغې دپاره دوه نمونې ذکر کوو. یو نمونه د ناقص او د لفیف د ثلاثي مجرد کم ابواب دي د هغې د اسم فاعل دپاره، او دویمه نمونه د ناقص او د لفیف د ثلاثي مزید فیه کم ابواب دي نو د هغې د اسم فاعل دپاره به نمونه ذکر کوو. نو لومبۍ نمونه یعنی د ناقص او د لفیف د ثلاثي مجرد کم ابواب دي د هغې د اسم فاعل دپاره مونږ سره نمونه ده داعن، داعیان، داعون، داعیة، داعیتان، داعیات. او تدې گردان د یادولو اسانه طریقه دا ده چې د داعن د گردان وزن دا د فاعلون د گردان پشانتی دی سوا د دو صیغونه د واحد مذکر او د جمع مذکر صیغې. د دې دو صیغو وزن دا د فاعلون د گردان نه جدا دی. د دې نه علاوه د نورې کومې څلور صیغې دي داعیان، داعیة، داعیتان، داعیات. نو دا د فاعلون کم گردان دی نو د هغې چې دا صیغې څنګه دي نو د دې دواړو وزن یو شانتی دی. مثلا داعیان فاعلان، داعیة فاعلة، داعیتان فاعلتان، داعیات فاعلات. نو د داعن د گردان وزن دا د فاعلون د گردان پشانتی دی سوا د واحد مذکر او د جمع مذکر د صیغې نه. نو دا مونږ سره د ثلاثي مجرد کم ابواب دي د ناقص او د لفیف نو د هغې د اسم فاعل دپاره نمونه ده. دویمه نمونه مونږ سره ده د ناقص او د لفیف د ثلاثي مزید فیه کم ابواب دي د هغې د اسم فاعل دپاره مدعن، مدعیان، مدعون، مدعیة، مدعیتان، مدعیات. نو تدې نمونې وزن دا د مکرمون نه د اسم فاعل کم گردان دی نو د هغې په شانتې دی سوا د واحد مذکر او د جمع مذکر د صیغې نه. نو دا نورې کومې څلور صیغې دي نو د دې څلورو صیغو وزن د مکرمون د اسم فاعل کم گردان دی او د هغې نه چې دا څلور صیغې په کم وزن باندې راځي نو د دې دواړو وزن یو شانتې دی. مثلا مدعیان مکرمان، مدعیة مکرمة، مدعیتان مکرمتان، مدعیات مکرمات. نو مونږ سره د ناقص او د لفیف د اسم فاعل څونه گردانونه دي نو د هغې لپاره دوه نمونې شوي. یوه نمونه مونږ سره ده داعن، داعیان، داعون، داعیة، داعیتان، داعیات. او دویمه نمونه مونږ سره ده مدعن، مدعیان، مدعون، مدعیة، مدعیتان، مدعیات. اوس مونږه د نمونه نمبر 1 او هغه مونږ سره د داعن گردانو ته دې افادیت ذکر کوو. نو کوم طالب علم چې د داعن اسم فاعل گردان یاد کو نو دغه طالب علم د ناقص او د لفیف د ثلاثي مجرد د اسم فاعل ټول گردانونه یاد کړل ځکه چې د دغه گردانونو وزن دا د داعن د گردان په شانتې دی. د دې نه علاوه د دغې گردانونو لام کلمه او د لام کلمې نه وروستو چې کم حروف دي نو هغه بالکل هغه حروف دي کم حروف چې د داعن د لام کلمې په مقابله کې دي او د دې نه وروستو کم حروف دي. دا مونږ سره نمونه نمبر 1 دا د داعن گردان دی. مونږه د مثال په طور باندې د 3 الفاظ لیکلی دي رامن، واقن، رازوین. نو دا درې وانه
د ثلاثي مجرد نه اسم فاعل له. نو که مونږ او تاسو وګورو نو دا څلورو ګردانونو ته دې وزن دا یو شانتی دی. د واحد د صیغې وزن د واحد به شانتی دی، د تثنیې وزن د تثنیې به شانتی دی، د جمع وزن د جمع به شانتی دی، او د مؤنث وزن د مؤنث به شانتی دی. مثلا د داعن، رامن، واقن، رازن د دې وزن یو شانتی دی. څونه حروف چې په داعن کې دي دغه حروف په رامن، واقن او رازن کې هم دي، او کم حرکات او سکنات چې په داعن باندې دي نو دغه حرکات او سکنات په رامن، واقن او رازن باندې دي. کم د تثنیې د مذکر صیغه مو سره ده داعیانی، او د رامن نه ده رامیانی، د واقن نه ده واقیانی، د رازوین نه ده رازویانی. نو ته دې څلورو وڼو وزن یو شانتی دی. دغسې د جمع مذکر اسم فاعل کومه صیغه ده نو داعون، رامون، واقون، راضون د دې ټولو وزن یو شانتی دی. دغسې د داعیتون، داعیتانی، داعیاتون د دې بالمقابل چې د اسم فاعل کومه صیغه ده نو د هغې وزن دا د داعیتون په شانتی دی. نو یو خبره خو پکې دا شوه چې د ناقص او د لفیف د ثلاثي مجرد د اسم فاعل کم ګردانونه دي نو د هغې وزن دا به د داعن په شانتې وي. د دې نه علاوه موږ دا خبره وکړه چې د دې ګردانونو لام کلمه او د لام کلمې نه وروستو چې کوم حروف دي نو هغه حروف به هم یو شانتې، او د داعن د لام کلمې او د دې نه وروستو چې کوم حروف وي نو بالکل به هغه حروف وي. مثلا په داعن کې لام کلمه حذف شوې ده، نو په رامن، واقن او رادوین کې هم لام کلمه حذف شوې ده. په داعیانې کې لام کلمه یاده او د دې نه وروستو دوه حروف دي الف او نون، نو دغسې په رامیانې، واقیانې، رادویانې کې لام کلمه یاده او د دې نه وروستو دوه حروف دي الف او نون، په واقیانې، رادویانې کې هم. په داعونه کې لام کلمه حذف شوې ده او د دې نه وروستو دوه حروف دي وو او نون، نو دغسې په رامونه، واقونه، رادونه کې لام کلمه حذف شوې ده او د دې نه وروستو دوه حروف دي وو او نون، او دغسې په دې نورو صیغو کې هم. نو چې کوم طالب علم نمونه نمبر 1 یعنی د داعن ګردان یاد کو نو دغه طالب علم د ناقص او د لفیف د ثلاثي مجرد د اسم فاعل ټول ګردانونه یاد کړل، ځکه چې د دغه ګردانونو وزن لام کلمه او د لام کلمې نه وروستو چې کوم حروف دي نو هغه بالکل هغه حروف دي کوم حروف چې په داعن کې دي. اوس مونږ د نمونه نمبر 2 او هغه مونږ سره د مدعن ګردانو د دې افادیت ذکر کوو. نو کوم طالب علم چې د مدعن اسم فاعل ګردان یاد کو نو دغه طالب علم د ناقص او د لفیف د ثلاثي مزید فیه د اسم فاعل ټول ګردانونه د اخر نه یاد کړل، ځکه چې د ثلاثي مزید فیه د اسم فاعل کم ګردانونه چې دي نو تدغه ګردانونو د لام کلمې په مقابله کې چې کم حرف دی او د لام کلمې نه وروستو چې کم حروف دي او په دې باندې چې کم حرکات دي نو هغه بالکل هغه حروف او هغه حرکات دي کوم چې د مدعن د ګردان د لام کلمې او د دې نه وروستو دي. دغسې د لام کلمې نه مخکې چې کم حرکت د مدعن په ګردان باندې دی نو بالکل دغه حرکت د ناقص او د لفیف د ثلاثي مزید د اسم فاعل کم نور ګردانونه دي نو په هغې کې هم د لام کلمې نه مخکې به هغه حرکت وي. د باب افعال نه لومبۍ صیغه موږ سره ده مدعن، د باب تفعیل نه موږ سره ده منجن، د افتعال نه موږ سره ده مختفن او د مفاعلې نه ده موالن. نو څنګه چې د مدعن په دې صیغه کې لام کلمه هغه حذف شوې ده او د دې نه مخکې دو زیر تنوین دی نو دغسې په منجن، مختفن او موالن کې لام کلمه حذف شوې ده او د دې نه مخکې دو زیر تنوین دی. د مدعن نه موږ سره د تثنیې صیغه ده مدعیانې، د منجن نه ده منجیانې، د مختفن نه موږ سره ده مختفیانې
او د موالین نه موږ سره د تثنیې صیغه ده موالیان. نو په مدعیان کې لام کلمه موږ سره ده یا او تدین وروستو 2 حروف دي الف او نون. نو دغسې په منجیان کې لام کلمه موږ سره ده یا او تدین وروستو موږ سره 2 حروف دي الف او نون. دغسې په مختفیان موالیان کې لام کلمه موږ سره ده یا او تدین وروستو 2 حروف دي الف او نون. او کم حرکات او سکنات چې په مدعیان کې په یا الف او په نون باندې دي نو دغسې په منجیان مختفیان او موالیان کې هم دي. تدین علاوه څنګه چې په مدعیان کې د لام کلمې نه مخکې حرف مکسور دی نو داسې په منجیان مختفیان او موالیان کې هم د لام کلمې نه مخکې حرف مکسور دی. د مدعین نه د جمع مذکر اسم فاعل صیغه موږ سره ده مدعون. د منجین نه ده منجون. د مختفین نه ده مختفون او د موالین نه ده موالون. نو څنګه چې په مدعون کې لام کلمه حذف شوی ده او تدین وروستو 2 حروف دي وو او نون نو دغسې په منجون مختفون او موالون کې لام کلمه حذف شوی ده او تدین وروستو 2 حروف دي وو او نون. او څنګه چې په مدعون کې د لام کلمې نه مخکې حرف باندې ضمه ده نو داسې په منجون مختفون او موالون کې د لام کلمې نه په مخکې حرف باندې ضمه ده. هم دغسې اجرا دا په دې باقي صیغو کې هم ده په مدعیتون مدعیتان مدعیاتون. نو د منجیتون منجیتان منجیاتون مختفیتون مختفیتان مختفیان او مختفیاتون موالیتون موالیتان موالیاتون. د دې لام کلمه او د لام کلمې د وروستو چې کم حروف دي نو هغه بالکل هغه حروف دي کم چې د مدعیتون مدعیتان مدعیاتون د لام کلمې او په مقابله کې کم حرف دی او تدین وروستو کم حروف دي. داسې څنګه حرکت چې په دې صیغو کې د لام کلمې نه په مخکې حرف باندې دی نو دغسې حرکت په دې 3 صیغو کې هم دی. یو ګردان مونږ پوره کوو د موالین ګردان. نو دا به مونږ سره شي موالین موالیان موالون موالیتون موالیتان موالیاتون. نو حاصل مونږ سره دا شو چې د ثلاثي مزید فيه د ناقص او د لفیف د اسم فاعل کم ګردانونه دي نو ته دغه ګردانونو د لام کلمې نه مخکې چې کم حرکت دی او د لام کلمې په مقابله کې کم حرف دی او تدین وروستو کم حروف دي نو دغه حروف او په دې باندې چې کم حرکات دي نو هغه بالکل یو شانتي دي. نو اوس مونږه د اخیر نه ګردان کوو نو دا به مونږ سره شي عین عیان عون عیتون عیتان عیاتون. په منجین کې چې اوس مونږه ته دې به شانتې ګردان کوو نو د جین نه به شروع کوو جین جیانی جونا جیتون جیتانی جیاتون. په مختفین کې فن فیانی فونا فیتون فیتانی فیاتون. موالین لین لیانی لونا لیتون لیتانی لیاتون. نو دا مونږ سره د اسم د ناقص او د لفیف د اسم فاعل کم ګردانونه دي نو د هغې د یادولو دپاره 2 نمونې شوي. نو کوم طالب علم چې د دا عین ګردان یاد کو او د مدعین ګردان یاد کو نو دغې طالب علم د ناقص او د لفیف د اسم فاعل ټول ګردانونه یاد کړل. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.